نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. د مدرسې په باره کې جامعه دارالعلوم پېښور په باره کې ما مخکې هم یوه ویډیو کړې وه. دا مختصره ویډیو کې ټولو مسلمانانو د قرآن او د سنت رښتیا منونکو دپاره زه دا پیغام ورکول غواړم چې دې ویډیو او دې سره موږ د دارالعلوم نقشه ورکړې ده. دا د مدرسې نقشه ده او ورسره به انشاءالله چې د اکاونټ نمبر هم لیکلی شوی وي او د رابطې دواړه نمبر به هم دوباره تاسو ته ولیکي. ما مخکې درته ویلي وو چې د قرآن او د سنت خدمت لا تر اوسه پورې پاتې دی. ډېرې مدرسې او علما شته، هر څوک په خپل ځای کې کار کوي، خو حقیقت کې قرآن او سنت لا تر اوسه پورې یتیم دي. هغه سوچه دین چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی دی په هغې کې ډېرو خلقو رد و بدل کړی دی چې هغه زمونږ د مسلمانانو د جنګونو د اختلاف سبب ګرځېدلی دی. موږ غواړو چې دنیا ته داسې یو دین پیش کړو چې کوم دین رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی و، ټول صحابه مسلمان پې متفق وو. اوس هم هغه دین که وښودلی شي مسلمانان به پې یو موټی شي. نو تاسو کم مسلمانان چې په دې کار خیر کې حصه اچول غواړئ او دا صدقه جاریه کول غواړئ، نو مهرباني وکړئ موږ سره په دې کې تعاون وکړئ په هر صورت باندې چې وي، یا په دې اکاونټ ذریعې سره یا په خپله کم خلق چې راشي او مخامخ د خپلو سترګو مخې ته پیسې لګول غواړي، نو زه امید لرم چې هغه به د آخرت دپاره لویه ذخیره وي او مسلمانان دي په دې خبره کې موږ سره کلکه ملګرتیا وکړي. قرآن او سنت یتیمانان دي، رښتیا مدد کول غواړي دې سره او رښتیا یو بهترین خدمت د قرآن او د سنت کول غواړي. د قرآن او د سنت په نوم د پیسو جمع کوونکي خو ډېره دنیا ده. ډېر خلک شته چې د قرآن او د سنت په نوم پیسې را جمع کوي، خو هغه بل خوا ځي، خدای خبر چې جیبونو لځي که په عیشونو باندې ځي. خو رښتیا د قرآن په خدمت باندې ډېرې کمې پیسې لګي. په کار دی چې د امت د یووالي دپاره کار وکړو او ما سره په دې کار کې ملګري شئ چې دا امت یو کړو، د اختلافات ختم کړو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.